الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. زما محترم و حاضرین و علماء کرام و طلباء نن بدے مدرسہ تعلیم القرآن کیا ہنڈ کے ساسو امتحانون شویو تقسیم انعاماتو مالا دعوت راکڑے شویو مولانا صاحب آئی راغلیو دعوت راکڑیو پدے نیت او پدے ارادہ باندے راغلیم چکمو طلباو خی نمبر اغسطی دی اغیلم مبارکی ورکم کم طلبا علم دین حاصلی پدے مدرسہ کی سبق ہوئی آئیلم ڈاٹ گرنا و شاباسے ورکم چه پدے فتنوں پا دور کی تاسو محنت کوئی ہمت کوئی دا اللہ دین حاصل ہوئی پدے دورا مخلوق کی دا اللہ ستاسو خواخ ہوئی نو تاسو راوستی او دخبل دین خدمت کینو لئی دا اللہ کرم او دا اللہ مہربانی دا پا تاسو باندے چه تاسو دا دین دا خدمت دا پارا خاص کڑئی دے زائد راوستی او دا دین خدمت کوئی اللہ دے ستاسو دا عمل قبول و منظورو گرزئی او اللہ دے ستاسو ٹولو علم نافع نصیب کی پا دنیا کی درے قسم خلق جوان تیرئی او دا درے وارو ذکر قرآن کریم کے اللہ رب العزت پا مختلف طریقوں باندے کھڑے دے یا آغا انسانان دنیا کے جوان تیرئی
چې دا غي مقصد او دا غي مرام صرف خوراک او اسکا کی جوان تیراولی د دنیا سره تعلقی ګټل او خرچ کولی دویم قسم هغه انسانان دنیا کې جوان تیرئی چاہی صرف دین سره ځان نږدې کړی کاغه صحیح لا رہی او که غلط لا رہی وای موږ د دین کار کوو د دنیا په کار نه پوهیږو نه هغې سره تعلق ساتو بس د هغې کار صرف دای چې زموږ د الله سره تعلق دی او موږ دین کوو اگر چې لاره غلطه وي دریم قسم هغه خلک دي چې د هغې تعلق د دین سره ومي او د هغې تعلق د دنیا سره ومي سجوان د هغې د دنیا د پاره وي سجوان د هغې د دین د پاره وي دین لا زیادہ توجہی دنیا لا کم توجہی دنیا او ضرورت گڑی او دین اغا مجبوری او عبادت گڑی چاہ زمانگا مجبوری دا اللہ حکم دے او منگ بے کھو او دا اللہ عبادت دے زمانگ نجات ذریعہ دا نو دا درم قسم خلق دی دا یو قسم خلق چاہی ځان یوازې دین ته وقف کړی د دنیا د کارونه بالکل لاس وینځلي ځان یې منې کړی هغه لارې غلطه وي خو نیت او اراده یې دا وي چې موږ به صرف دین کوو د دنیا به سله ګوتې نه وړو قرآن کریم چې کله د هغې ذکر کوي نو د پخوانو قومونو اعمال راوالی دا غي کردار راوالی دا غي اقوال افعال راوالی هغه موږ ته ښیي چې پخوانو قومونو کې هغه داسې وو چې قرآن وایي ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها عليهم ورهبانیت ابتدعوها رهبانیت دیتا وی چه دین کار پریده او یو طرف تا چی یو گوٹ کے کینه او تسبیح اڑے یو گوٹ کے کینه او سلا گوٹے نوارده با صرف دین با کوما چاہی تا وی ترکی دنیا نو قرآن وی ورهبانیت ابتدعوها رهبانیت د ځان نه جوړ کړي او غیلرا ورهبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم رهبانیت درګي دنیا د ځان نه جوړ کړي او دی لرا مانو مقرر کړي په دای باندې اللہ وی ما خدای ددان ویلی چې تاسو د دنیا کار کسب مکوئی ما خدای ددان ویلی چې ځان لرزق حلال مګټئی لکه زمونږ د ملک کې هم داسې خلک دي یاره دا پیر صاحب دی او دا ملنګ صاحب دی د دنیا کار به پرېښودی یا به غار کې لکه د ګیدړانو ناست دي څه چاله پیر صاحب چیلا شوی دی او غار کې ناست دی غار کې خو ګیدړان کینی یا پکې چېرته ځناور ناست دی به غار کې ناست دی ببر سر به نیولی او چرز بسکی نه دا د دین کار نه دی الله وایي دا دی د ځان نه جوړ کړی و ورهبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم ترکی دنیا دای د ځان نه جوړ کړي او دی لرا مانو مقرر کړي په دای باندې خدای هغه ترکی دنیا په صحیح طریقه بیا ونه کو الله وایي فما راوها حق رعایتها دای داغی لحاظ نگه پورا رعایت دای خداوی چې زما دنیا نه دا په کار تړی او یو ګوټ کې ناستو
دای خوی من با دنیا سره تعلق نه ساتو یو ګډ کې بناسیو خدای پورا لحاظ نکا چې مرید والا نظر راړه او منخت راړه نو بیا خوی پاگه سی چپی والی چلوا والا راړه نو پای خو به ایله نه کولا بیا پیسې والا رالی نو پای خو به ایله نه کولا بیا هغې ته نه کتلو خواسی د دنیا کار نه کو کسب نه کو نو ځان له بانه جوړه کړې وه دنیا مې نه ده پکار دنیا مې نه ده پکار او چې وخت به د دنیا راغی بیا به ورته دین هم پرېښوده په هغې پورې بنښتی و نو په هغې هم الله رد وکړو څه خلک داسې و چې هغه دنیا اغستې وه او هر کار د دنیا دپاره و که عبادت او دین نو هغه هم د دنیا دپاره و که علم نو هغه هم د الله دپاره نه و د دنیا دپاره و چې سند به مې منظوري او سند به مې منظوري او هغې له به یې منډه واله که نور څه کار به نو هغه به هم د دنیا دپاره و او دین یې پرېښودی نو په هغې هم الله رد کوي سورہ آل عمران کې الله وایي زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ښځه کول داسې ناروا خو نه و زامن داسې ناروا خو نه و چې سړی زامن راړي مال ګټل څه ناروا خو نه و چې سړی مال وګټي کار کسب وکړي سورلي ساتل څه ناروا خو نه و چې یو سړی سورلي والي ناروا خو نه دي سړی ځان له څاروي والي غوا میخه ګډه بیزه والي ناروا خو نه دي هغې له فصل او هغې له واښه ناروا خو نه و خو قرآن کریم په هغې رد کوي ولې رد کوي ورپسې بیا د هغې تفصیل کوي زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ښایسته کړی شوی دی خلکو ته محبت د شهواتي څیزونو شهوات ما تشتهي الانفس هغه چې زړه یې غواړي نو الله وایي زړه چې څه غواړي نو هغه ورته ښایسته ښکاره شوي دي زړه خو ډېر څیزونه غواړي او دا د هر چا زړه غواړي دا نه چې د امیانو زړه یې غواړي او د ملا زړه یې نه غواړي نه د امي زړه یې هم غواړي او د ملا زړه یې هم غواړي طالب هم چې د واده خبرې ورته کېدی ډېر خوشحالېږي دی هم غواړي چې زما د واده د بچي خبرې ورته کېدی ډېر خوشحالېږي دی هم غواړي ملا هم چې هر څو ورځبرګي خو چې ته ورته وایې یاره جي واده دې کړی یاره خو نو لږ غوندې کې تکلیفونه دي او ګورم کوشش کوم دی هم غواړي زړه د هر چا غواړي خو هغه چې زړه یې غواړي هغه ورته ښایسته ښکاره شوي دي او دین ورته ښایسته نه ښکاري ځکه یې وایي زُيِّنَ للناس او زُيِّنَ یې وایي ښایسته کړی شوي دي ورته چا ورته ښایسته کړي شیطان یې ورته ښایسته ښکاره کوي د دین یې ورته غوره ښکاره کوي زُيِّنَ للناس حُبُّ الشَّهَوَاتِ ښایسته کړی شوي دي خلکو ته محبت د هغه څیزونو چې زړه یې غواړي هغه څه دي من النساء د ښځو نه والبنین د زامنو نه والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة خزانې د یو د بل له پاسه د سرو زرو د سپینو زرو والخیل المسومة اسونه نشاندار والانعام والحرث څاروي او فصل انعام ټولو ته وایي غوا میخه ګډه بیزه اوښه دې ټولو باندې اطلاق کیږي
هر سړی وایي زما د څاروي زما د ګډه بیزۍ غوا میخی فصل ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند د دنیا ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند د دنیا والله عنده حسن المآب الله چې هغه څنګه خسته ځای دی خسته ورته زګوي دل دې درد خزا خسته ښکارا شوی وا زامن درد خسته ښکارا شوی مال او دولت درد خسته ښکارا شوی ساروی او فصل درد خسته ښکارا شوی و دا خسته نو والله عنده حسن المآب الله څنګه خسته ځای دی نو خسته ځای هغه چې هغه کې ښځې ومي خسته ځای هغه چې هغه کې ځوانان هلکان ومي خسته ځای هغه چې هغه کې سره او سپین ومي خسته ځای هغه چې هغه کې څاروي او فصل ومي جنت کې دا ټول شته ښځې پکې هم شته او داسې ښځې چې حدیث کې راځي د هغې د خپون نلې هغه د بهر نه ښکاري پانډا به دوره خسته وي داسې ښځې دي چې هغوی به ولاړي او جنتیانو ته به وایي نحنو النائمات فلا نبأس نحنو الراضیات فلا نسخط منګه نعمتونو واله یو منګه خفه کېږو نه منګه خوشحالو واله یو منګه ګیلې نه کوو خفه کېږو نه طوبى لمن كان لنا وكنا له خوشحالی دا خوشخبری دا آغا چالا چه آغا زمانگا خواندان دی او منگا دا آغای خزیو های بہتا خوشحالی خزیم بگشتے دا عرص دا سرو اسونا بائی پکی صحابی تابوس کئی جنت کے باسونئی نبی علیہ السلام وردوئی آو اسونا با پکی سورلائی با پکی الکان باب کی یطوف علیہم غلمان مخلدون گرزی باب دائی باندی الکان ہمیشہ کانہم لؤلؤ مکنون تب آگی ندا ملغلری صدف شوے الکان خدمتگاران باومی دا ټول نعمتونه بای نو خیستا غزای وغا دی پری خود او دا خیستا دی خواه که نو دا دویم قسم او د دې ډیر تفصیل کوي قرآن د وخت د کمی د وجه نه زه صرف اشارې کوم دریم قسم خلق دی چې د هغوی د دنیا سره هم تعلق دی او د دین سره هم تعلق دی اصل خلق دکه دی او دغه کامیاب دی او دا انبیاء علیهم السلام او د هغوی اتباع او د هغوی تابعدارو دا انبیاء ذکر چه قرآن کئی نو اللہ وی یا ایوہ الرسولو کلو من الطیبات وعملو صالحا یا ایوہ الرسولو کلو من الطیبات وعملو صالحا وانبیاء علیہ السلام وعدد تابدارو دا انبیاءو پخوائی انبیاء تاویلی اوسی دا غی تابدار تاوی یا ایوہ الرسول و انبیاء و تابدار دا انبیاء کلو من الطیبات و عملو صالحا خورائی پاک سیزونا او عمل کوئی نیک گورا ولیوی کلو من الطیبات خورائی پاک سیزونا پاک آگئی چی تے پا حلال طریقہ ہو گٹے نو پا حلال طریقہ دنیا کار خوبا کیالا پا گٹے کنا دو دنیا کارو کا ځان لو گٹا او دو علماء تاریخ گورا سورا علماء چی تراتمی صدای تیرے شوی دی آئی با یو کسب یو کار بے کو یو دور دی مینس کے دا سے راگے چی مولا بے اغتوی چی اغبا دنیا اس کار نکو او چې دنیا کار به کو نو هغه ته به مولا نه وي زمونږ د ملک ماتلو وی مار دی د ځوانانو کار دی او به الوا ده د مولا ده
ځکه مولا یې تش د خوراک څښاک ګرځولی و او دی به صرف امامتي کوي نور به څه نه کوي. د الله احسان و یو انقلاب راغی. هغه انقلاب د پنځپیر نه راوچت شو او داسې انقلاب راغی چې علما یې داسې تیار کړل چې هغه څوک ځان له زمینداره کوي، څوک دکان کوي، څوک کاروبار کوي، ورسره درس و تدریس هم کوي، امامت هم کوي، د قرآن هم خلکو ته ښیي. د هغې نه الله کار واغسته. یو عجز مولا یو کلي کې یو وړوکی غوندې دکان یې کړی، په جومات کې د قرآن درس کوي، د ټول کلي مولیانو باندې افت راغلی. اشور یې جوړ کړی، دا ولې دی درس کوي، دا ولې دی درس کوي. ولې هغې خو نه و کړی که نه، هغې خو چا ته قرآن خیلی نه و، دین یې خیلی نه و. نو چې بل یې ښایي نو هغې ته خو دا پته ده چې که نن نه وي نو سبا ده او که سبا نه ده نو بله ورځ ده او که نن نه وي نو سبا ده او دا مال د زرغون شاه ده. نو بیا خو په دې پوهېږي که نه چې دی قرآن ښایي. دا امیان به وایي چې استاد تا خو موږ سره 20 کاله تېر کړي، تا خو موږ ته ټکی نه دی ښیلی، تپوس خو به دې کوي که نه. نو غم یې ورسره. دا یو انقلاب راغی چې داسې علما الله پیدا کړل چې هغوی دین هم کوي او هغوی دنیا هم کوي. د دنیا په کار کې وګورئ نو هم د هر چا نه تکړه او چې د دین په کار کې چې کله درس او قرآن وي نو بیا د هر چا نه تکړه. دا هغه اصل مخلوق دی چې هغه اتباع د انبیا علیهم السلام وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صحابي وفات کېږي، حضرت ابوالدرداء ښځه یې ناسته ده او جاړي. ده چې وکتل ویې ولې جاړې، سترګو نه دې اوښکې ولې روانې دي؟ هغې ورته وی ته مرې. دی ورته وصیت کوي. وصیت کې هغه ښځې ته وایي اعملي اعملي ولا تاکلي صدقات، اعملي اعملي ولا تاکلي صدقات. مزدوری کوا مزدوری کوا، خود چا خیرات او زکات ته لاسونه نیسي. هسې نه چې په کورونو ګرځې او د خلکو نه زکاتونه او خیراتونه غواړې. اعملي ولا تاکلي صدقات، کار کوا عمل کوا خو صدقاتو ته لاسونه نیسي. زه چې طالب وم نو ما په طالبګیرۍ کې دا قصد کړی و چې الله ماله ښه علم راکړي او بیا داسې علم راکړي چې ښه ژور او مضبوطه مطالعه مي او الله ماله ژبه داسې راکړي چې زما په ژبه هر سړی پوهېږي. امي او مولا پې دواړه یو شان پوهېږي. دا مې دعا د الله نه کړې وه. دویم مې دا سوال کړی و چې الله ما مخلوق ته مه محتاجه کې چې زه په خپلو لاسو ګټم، زه هم خورم او بل باندې هم خورم. ما له داسې اسباب برابر کې. نو شیخ القرآن ژوندی و، زه مولا شوم. چې کله زه مولا شوم 1986 کې 86 کال کې، نو ما په کلي کې د چایو دکان واچو. پېښور کې یو دکاندار و، هغه صاحب ډېره ښه چای وه. نو هلته هغه دکاندار سره زموږ د رشته دارو کور و. زه چې به هلته لاړم ما به چای وڅښله، ډېره مزېداره به وه. ما ترې تپوس وکړه دا چای د چا نه راړئ؟ وایي دا د فلاني دکاندار نه. زه لاړم هغه دکاندار سره مې خبره وکړه او کلي کې مې یو دکان واچو. نو زه به چې دکاندار له لړم ما به ورله وی ما له 3 پیټای چای راکړه. نو هغه به وي ښه نو زمانه کې موبایل نه وي، دا ټلیفون به یې راواغسته. نو ټلیفون به یې داسې ما نه پټ کړ، نمبر به یې میلاو کړ. نو هغه ته به یې وي 3 پیټای چای راولېږه. لږ ساعت کې 11-15 منټه کې به پیټای رالی. نو هغه به ما ته وي دومره پیسې دي، پیسې به یې واغستې. پیټای به ما کله په ډاټسن کې او کله په بل څه کې پېښور اډې ته راړې. اډا کې به مې بیا مزدور باندې ګاډي ته وخېجولې، دلته به مې کوزې کړې، نو کلي ته به مې راړې.
حال دې باجوړی او تانو شربادر نو به اوسم ژوند دی هغه اوسم طالبانو ته وایي ما لیدلی دي نو ما به وخې جوړه هغه مې راړې دلته به مې خرڅې کړې یو دوه درې پیرې چې داسې وشو ما بابا کې خو چل شته دکاندار کې چې دی ما نه ټیلیفون پټ کې دی پټ میلاوی خو ځای نږدې دی او دی پکې ما نه په پیټای کې 500 روپۍ ګټي نو نمبر د چې میلاوه حافظه خو زما ښه وه ما داسې په یو سترګه کتله ځان مې ناغرضه کړی چې نمبر یې میلاو که ما یاد که دی پله چې راله ما نمبر مې میلاو که ما دا د چای هغه ځای دی ویاو ما دا کم ځای دی پیشتخره ما پیشتخره کې کم ځای کې دی ځای راته وخو جو بله ورځ هلته لړم هغه ځای مې ولید غټ ځای و پای کې به د چایو پیټای جوړېدې جو بابا مې په ځای پرېښود هلته نه مې شروع کړه ده خو به ګرانه راکول هغه نه مې ارزانه راوړه چای دوره مشهوره شوه چې خواو شاکلو به رانه وړه شیخ القرآن بیمار و هغه په اسلام آباد کې زما ضرور میجر صاحب سره و زه به یو ورځ تلم یو ورځ به نه تلم خدا ما پټ دکان کړی و زه تللی وم میجر صاحب شیخ القرآن لمسولی و راته وی ګوره دی چای خرڅوي زه چې لاړم یا لمسولی وی هسې شیخ القرآن خبر شوی و زه چې لاړم ما به سبق سهار وی نو ماسپښین به لاړم غله بله ورځ به مې ماسپښین سبق وی سهار نه به هلتې لړم نو چې زه لاړم شیخ القرآن سره مې لاس میلاو کو غوسه و زه خو بې پوه شوم چې سترګو ته مې والله وکتل ځان مې غلی که داسې طرف ته تې کېناستم ما زه راپاڅېدی خو راپسې هسې هم نه شي بیمار دی ما ورته وي جي ستاسو طبیعت خراب دی ویاو ما خیر خو دی ټیک نه یې طبیعت وی ټیک یم نو ما یې ښه وی ته چای خرڅې نو ما ورته وی او جي وی زه به درځم که نه دا پیټای به درله بدرای ته غورځوم نو ما ورته وی ما ولې څه ناروا دي وی نه چای به نه خرڅې نو ما تا چې به خرڅوله د امرتسر نه به دې پیټای نه راړې ازیده کې دي دکانو وی زما خو پلار مړو نو ما ورته ویلې زما پلار به ټول عمر ژوندی زما پلار به نه مري میجر صاحب داسې ناست ورور مې نو ما ته پلار وایي چې پیسې دې په کارېږي ده ته وایه چې څومره دې په کارېږي دی به درکوي نو میجر صاحب ورته وایه چې څومره په کارېږي زه به ورکوم وایي دې راته نو ما ته پلار وایي چې ده ته وایه چې څومره دې په کارېږي دی به درکوي نو زه غلی شوم نو یوازې اورېدل ما یاو وی پوه شوې ما پوه شوم خو زه خو د رور نه پیسې نه غواړم ما له به دې واده نه کو چې واده دې راله کړی زه خو به رور ته نه وم چې ما له پیسې راکړه زه ښځې له جامې علم زه دومره بېغیرته خو نه یم ته مې پلارې ما تا ته نه دي ویلي نو رور ته به څه ووایم زه به په خپله ګټم او په خپله به ومالم او بچو له به ومالم لا بچی مې هغه وخت نه و چې ما دا ویم شیخ القرآن خو غیرتي سړی و داسې لږ دا تندې هوار شه نو ما ته وایي زه خیر دی دکان کو خو سبقونه خراب نه کړي ما سبقونه ما نه په دنیا نه خرابېږي دنیا په کار زه به خپل سبقونه وامه هغه وخت کې به ما 80 طالبانو را سره او 2 کتابونه به ما لولول دار یو فن او هغه ټول مولیان شوي دي اوس کم طالبان چې ما سره خو مولیان دي هغه وخت واړه هلکانو ما سبق ما نه خرابېږي خو زه خپل کار کوم د هغه وخت نه تر دې وخته زه خپل څه کسب کوم څه کار کوم ما لاس چاته نه دی نیولی یو سړی مدرسې سره امداد کوي راړي په خوشحالۍ تې والو خو ما چاته سوال نه دی کړی او نه مې ځان محتاجه کړ او نه الله محتاجه کړی ما او دا د انبیاو د تابعدارو کارو چې حلال وخوره او ځان له عمل صالح وکړه تاسو طلبای نن طالبان یې پلاران ژوندي دي واړه یې سبق وایي دا ستاسو د کار کا سب وخت اوس دی او د سبق وخت دی سبق کې همت وکړئ ښه په مینه سبق وایي
او چې کله مولیان شوي نو د هغې نه بعد ځان له بیا څه دنیا هم څه کار روان کوي ورسره نو یو خوا به دین کوي یا بل خوا به دنیا دا اصل کارو د انبیاء علیهم السلام باید سړی هغه د کار کسب نه نو هغه وایي یاره زه روزګار نه یم بعض سړی هغه د دین نه وي نو هغه وایي یاره زه ځان له پیسې وګټم که زه مزونه وکړم ځان له بانه ګوري بانې مه ګورئ ښه په محنت باندې سبق وایي او څومره هم چې محنت وکړو دومره به تاسو ته فایده دا مدرسې دا داسې مه ګڼئ دا یو قیمتي یونیورسټی دي د دې نه ډېر لوی لوی خلک ورته دی ستاسو هغه چې څه وو ستاسو هغه میراث نو په هغې نور قابض شوي دي نن په کالجونو کې باټني وایي باټني نن په هغې کې سپیشلایزیشن کوي خلک په هغې کې پی ایچ ډي کوي خلک باټني د هغې کار نه دا ابن رشد اندلسي ایجاد کړې وه عالمو د اندلس یو عالمو ابن رشد هغه ایجاد کړی وه نن هغه په یونیورسټو کې ویلی شي یا الجبره وه نو هغه علماو کړی وه د هغه ایجاد و ریاضي وه هغه د علماو وه نن هغه په یونیورسټو کې ویلی شي د دې مدرسو نه چې کوم خلک پیدا شوي دي هغې د دنیا لیډینګ او د دنیا مشرت کړی دی خو محنت ورسره شرط او ضروري دی ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په هغې کې هم الله د دې ذکر کوي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث بعضې د خلکو نه هغه دي چې هغوی هغه لهو الحدیث هغه بېفایدې خبرې هغه علي لیضل عن سبیل الله دې دپاره چې د الله د دین نه واوړي بغیر علم بد دلیل نه ويتخذها هزوا او دا الله دین لره ټوکی نیوي یا بس نیوي اولئک لهم عذاب مهین دی له عذاب کوونکی دی چې دنیا یې واغسته او دین یې پرېښود او نښې دا ده واذا تتلی علیه آیاتنا کله چې دی ته زموږ آیاتونه ویلی شي والله مستکبرا کان لم یسمعها نو واوړي د هغې نه شاګي ته به وایي نو دا قرآن نه واورېدلی کان فی اذنیه وقرا ته به وایي نو غوږونو کې دروندوالی دی فبشره بعذاب علیم زیری ورکړه دله په عذاب دردناک چې دنیا یې واغسته او دین یې پرېښود دا مه کوئ چې صرف دنیا ته شئ او دا مه کوئ چې صرف دین ته شئ د دنیا کار په خپل ځای د دین کار په خپل ځای هغه اعمال وکړئ چې هغه سبا قیامت کې الله ته پیش کوي او الله پې درنه رضا شي الله دې تاسو ټول کامیاب وساتي او الله دې تاسو ټول باعمله علما وګرځوي دا مدرسه چې په دې کې مولوي صاحب دې خدمت کوي الله دې له نور هم توفیق د خدمت ورکړي او دا مدرسه دې له دې الله ترقي ورکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین انعامونه ورکول